ډېره مهرباني سید صاحب تاسو راغلی زموږ اواز خو اورېدو ټول مخکې تاسو ته سلام کوو. موږ دا واقعیت چې شی ده دا د انسانیت سره زیاتی شی دی، دا د پښتون نه د پنجابي نه ده، دا د انسانیت سره زیاتی شوی دی. موږ په دې باندې ډېر زیات غمزده یو، ډېر زیات پریشان یو چې دا د دې مخنیوی وشي او دا کم کسان چې دي که هغه افغانیان دي که هغه پاکستانیان دي که هغه بلوچیان دي خو چې د هغو سره هغه ونیسلی شي د دې خلکو سره انصاف وشي. موږ د خپل حکومت وقت نه انصاف غواړو. زموږ سره ډېر زیاتې شی دی، د ماشومانو په معمولي جګړه باندې 15 کسان یې ویشتلي، یو پکې وفات شوی، نور زخمیان پراته دي. نو زموږ حکومت وقت ته د علاقې افسرانو ته چې زموږ دا کسان جلد تر جره ګرفتار کړي او خپل منطقي انجام ته ورسوي او د دې پښتون دا بچی چې مړلی د ده سره انصاف وشي. موږ دغه یو مطالبه ده او هغه به اوس هم کوو او بیا به هم کوو بیا به هم کوو. السلام علیکم. ایف آی آر یې کټ کړلی د ایف آی آر بېګا کټ کړی دی شپې او دغه هم شوی دی، د پوسټ مارټم هم شوی دی، خو کسان سیاسي خلکو سره ناست دي لاس پرې نشي اچولی. هغه لکه سیاسي خلکو هلته کېنولي نو هغه راغی انشاءالله تعالی. نو موږ په دغه یو مطالبه یي چې لاس که زموږ اوچت هم شي زموږ خبره ونه شوه نو بیا به دا ټول پښتنو ته زموږ درخواست دی چې څومره پښتانه دي هغه به بیا په یو وخت باندې کوم ځای وټاکلی شو هغې ته به ځان راجمع کوئ او راغلي دي ټول د پښتون ټول مشران راغلي، حاجي باغي صاحب هم راغلی، نادر خان صاحب هغه هسپتال کې و، حاجي نادر خان صاحب او زموږ سره په رابطه کې دی، ډي ایس پي سره خبرې هم شي دي، ایس پي ته هم خبره کړله، ډي جي ته هم خبره کړله، حاجي نادر خان په رابطه کې دی ټولو سره. او انشاءالله دا زموږ د پښتون پلای تنظیم خبره نه ده، دا زموږ د ټولو پښتنو خبره، هر تنظیم کې هر تنظیمي هر سړی هغه دار علاقې چې پښتون. السلام علیکم.